سلامونه په خیرونه ګډ مارننګ سهار مو په خیر او ورځ مو نیک مرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې لیدونکو د په خیر پښتونخوا یو نوی اپیزود سره دا وخت تاسو ما ګورئ په هم پښتون باندې هغه نیغ پنیغه څنګه جناب ټیپ ټاپ نن خدا سره معلومه را چې نړیواله ورځ ده د ښځو دپاره یعنی د وومنز ډے ده نو اول خو دې زما ټولو لیدونکو خویندو ته ډېر ډېره مبارک شي او خدای دې وکړي چې په دې شلمه صدۍ کې چې 2022 کې مونږ یو خو زمونږ د ښځو مسلې چې دی هغه حل شي بنیادي مسلې زه یادوم لکه ایجوکیشن لکه هیلث لکه سیکیورټي لکه کار او داسې ډېرې خبرې چې دي ځینې هغه خلک چې هغه په ښاریو کې اوسېږي هغه وایي دا نجیبه څه وایي داسې نو کېدلی شي او اوس هم زموږ په ملک کې داسې سیمې شته دی چې هغلته ښځې چې دي هغې ته خپل بنیادي حقوق هم نه دي حاصل نو زه لږ غواړم دې حوالې سره تاسو لږ معلومات شریک کړم د ښځو لپاره نړیواله ورځ هر کال په 8 مارچ باندې لمانځل کېږي تاسو ته دا معلومه ده دا د دې وجې دپاره یا د دې د خاطر دپاره لمانځل کېږي چې د ښځو اقتصادي کلتوري او سیاسي کامیابي لاسته راوړلو نړیواله ورځ دی چې ښځې څومره کامیابې دي اقتصاد کې او په کلتوري حوالې سره دې کې سیاست هم راځي په دې کې بزنس هم راځي په دې کې ټولې دا خبرې راځي نو د دې حوالې سره دا ورځ لمانځل کېږي بیا موږ او تاسو ته په دې ورځ باندې چې د احساس کېږي چې اوکې واقعا موږ او تاسو چې یو هغه د ښځو د حوالې سره چې موږ همیشه وایو چې نه ودرېږه موږ دونه پرمختګ کړی یا چینجز راغلي دي یا نه دي راغلي او ورسره زموږ کلیګ تاسو ته پیکچرز هم ښیي هغه فیمیل چې هغه د دې وطن یا دې سیمې دپاره کار کړی دی غوره کار یې کړی دی هغه هم دي او داسې نورې هم پټې ښځې شته چې د هغې سحري یا نومونه ورک دي خو هغې په خپل سیمه کې ډېر غټ غټ کارونه کړي دي ښه په 1910 کې د کارکوونکو ښځو لپاره اداري انټرنیشنل کانفرنس آف ورکینګ وومن چې کوم دی هغې دویم نړیوال کانفرنس په کوپنهاګن کې جوړ شوی و هغې کانفرنس کې د کلارا زیټکن په نوم یوې ښځې د ښځو د نړیوالې ورځ سوچ منځته راوړي هغې په هغه کانفرنس کې دا ویلي چې د ښځې یو نړیواله ورځ چې د هغه په کار ده هغې وړاندیز ورکړی چې هر کال باید هیواد کې په د ښځو نړیواله ورځ ومانځل شي د کانفرنس کې شامل 100 زنانو په مختلفو هیوادونو کې د یونین په شکل کې د دې ورځې لپاره کال پیل کړ د مارچ لپاره وومن سوشل اینڈ پولیټیکل یونین 3 رنګونه مختص کړي دي او هغه جامنو یعنی پرپل شین او سپین جامنو یا پرپل رنګ چې دی هغه انصاف او وقار نښه ده شین رنګ د امید نښه ده او سپین رنګ د پاکیزګۍ نو دا د وومنز ډے لږه هسټري موږ له تاسو سره شیر کړو چې اول ځل دا په 1910 کې چې کوم دی دا یوې ښځې د وړاندیز ورکړی و ښه لیدونکو دې سره یو ډیر مشهور شاعر چې دی هغه د زیګون چې کوم دی هغه ورځ ده نن 8 مارچ چې دی د هندوستان مشهور لیکوال او شاعر ظاهر لودي چې کوم په 8 مارچ 1921 کې په هندوستان کې لودھیانا کې زیږېدلی و د نوموړي خپل نوم عبدالحی و خو دنیا یې په قلمي نوم یعنی ساحر لودوي په نوم باندې پیژني د یو ډېرې مشهورې سندرې هم لیکلي وي او لودوي په هندي او اردو ژبو کې شاعري او فلمي سندرې لیکلي وي ښاغلي د خپل کیریر کې ته په خپل کیریر کې بېلابېلې تمغې ورکړل شوې چې په هغې کې پدما شری او فلم فیر ایوارډ چې دي هغه شامل دي خپل ژوند یې هلو ځلو نه پس ساحر لودي په 25 اکتوبر 1980 کال کې په مهاراشټرا کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې جناب ښه لیدونکو دا و د نن ورځې څه معلومات چې ما د تاسو سره شریک او د دې سره زه تاسو ته وایم چې نن تاسو زما دا ښایسته لباس به یقینا ګولې ډارک نیوي بلو دی ته وایي که بلو ورته وایي بټ ډېر زبردست دی دا چې کوم دی دا د سیان کلوتینګ فار هارټ چې کوم دی دا د هغوی برانډ دی دا آنلاین دی تاسو آنلاین ایزیلی دا آرډر کولی شئ ډېر زبردست د دې سټف دی د دې کار ډېر مزیدار دی نازک زبردست او د دې کلرز چې کوم دی ډېر مزیدار دی نو تاسو ځان دپاره دا
چې دی نو سیان نه چې دی آرډر کولی شي آنلاین ښه لیدونکو کم چې په یو ای کې زمونږ لیدونکي ناست دي زه به غواړم چې هغوی توریات کوم چې تاسو مونږ په اتصالات باندې کتلی شئ او اتصالات باندې تاسو مونږ کتلی شئ په آشیانا ای لایف باندې آشیانا لایټ باندې پلس پریمیم باندې هم تاسو مونږ کتلی شئ زمونږ چینل نمبر دی 955 یعنی 955 نو اوس لاړ شئ او دمه والے او د مینه مخکې به زه وایم چې زموږ څومره خویندې زموږ پروګرام لګیا دي ګوري نو هغوی ته به زه ریکویسټ کوم چې نن ستاسو ورځ ده نو کوشش وکړئ چې ښه یې تېره کړئ او په دې امید باندې تېر کړئ چې را روان کال چې کوم دی هغه تاسو ځان دپاره هم ایز ا وومن څه اچیو کړئ او که ستاسو لور وي ستاسو خور وي ستاسو ملګري وي هغې دپاره هم څه پازیټیو ایز ا وومن یو زبردست کردار چې دی دا کال تاسو ترسره کړئ نو ورکوړې شاندمال واپس راستانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا لیدونکو زه تاسو د مینه وروستو هرکلی وایم او هغه لیدونکي چې یو کې موږ ګوري هغې ته یو ځلې بیا یادونه کوم چې تاسو موږ اتصالات باندې کتلی شئ ای لایف آشیانا لایټ آشیانا پریمیم او آشیانا پلس باندې زموږ چینل نمبر چې دی هغه دی 955 یعنی 955 لیدونکو اوس چې ما سره کومه میلمنه خپرونه کې ناست سره نایله خان مرور پروټیکل اکټیویسټ جی نایله خان ستړي مه شئ څنګه تاسو خاص دی په خیر یې ماشاءالله ډېر کارونه کوئ ډېر اکټیویټیز کوئ دا راته وایي چې د څونه ټایم ستاسو وشو چې تاسو اکټیو یې دې حوالې سره زه 2016 راسه چې کله ما ګریجویشن سټارټ کړه آی ایم سټیل انډر ګریډ اوس مې بس ډیګري پوره کېږي نو 2016 راسه زه چې چوره سوشل اکټیویټیز دي او پولیټیکل اکټیویټیز دي هغه چې ما انوالومنټ سټارټ کړی نو انسپریشن دې څوک وله او ایز ا سټوډنټ څنګه داسې انسپایر شو چې آیا سټډي سره سره چې کوم دی سیاسي سرګرمیو کې هم تاسو برخه واخلئ انسپریشن خو داسې ایز سچ څوک نه و بټ موږ ما چې کوم ینګر برادر ده هغه زه ډېر زیاته سپورټ کړی یم او هغه ما مایند داسې جوړ کړی و چې ته د خپل ځان خپل انسپریشن کېدلی سې او چې نیکسټ 10 to 15 years بعد چې ته کوم پوزیشن باندې به وې هغه پکار ده چې تا انسپریشنز دي نو ډیفینیټلی انسان چې کله ګوشي لا کله سوچونه کوي نو ځان چیرې په غټ پوزیشن لا داسې په سټیټس چې ګوري لګوي چې هغه نه انسان وایي چې ما خواهش ته چې زه هغه لیول ته ورسېږم نو بس هغه سوچو سره او هغه د ورور سپورټ سره نو بس انسپایر سلو خپل ځان هم انسپایر سلو ځکه چې هر انسان خواهشي چې نیکسټ 10 to 15 years چې د هغه چې په پوزیشن باندې ناست وي چې سټیټس دی وي د سوسایټۍ چې افیلیشن دی شو خلکو سره نو بس دغه د خپل خوب نه انسپایر سلم زه اکچولی سټډي څه کوئ تاسو شریعه لا ښه دا ته وایي چې سیاست څنګه تاسو ضرور سپورټ کولم نو زمونږ د فیمیل دپاره خو ډېره ګرانه په دې باندې ده چې نن سبا څنګه سیاست ګوري دا اسانه نه دی د سړو دپاره بیا د ښځو دپاره بیا داسې یو فیمیل دپاره چې د هغې تجربه هغې کې نه وي د هغې عمر همداره چې خپله د سټوډنټ لایف تېري او هغه سیاست ته راځي نو دا فیلډ دی خوښول دا ته نه لګېده چې دا ډېر زیات ټف دی دې کې به زه ډېرې خبرې اورم دې کې به زه ډېر الزامونه اورم صحیح ده نو دا کوم 10-15 ایئرس چې تا یادو دا ما خیال لکه بل فیلډ ته دې ورکړی وی یا بل فیلډ دې سلیکټ کړی نو هغه به اسانه نه وه ایکچولی دا خو چوایسیز دی که نه او موږ کوشش و فیملی خو دا کوشش و چې چونکې میډل کلاس چې کومې فیملیز دي یو اکثر بچیانو نه دا شوق وي چې لا د ډاکټر جوړ سي لا د انجینیر جوړ سي نو ډیفینیټلی موږ فیملی هم دغه خواهش و بٹ داسې خبر ده چې الله پاک چې کوم د انسان یو سپیشل چوایسز لپاره جوړ کړی می بي چې زه کوم چوایس لپاره جوړ کړی د نیکسټ پرسن می بي هغه لپاره نه جوړ کړی یو چوایس لپاره نو بس داسې و چې موږ سټوډنټ فیډریشن جوین کړی او ګران خو هر زه وایم چې انسان ته مشکلات هر فیس چې هر فیلډ چې کېږي که ته ډاکټر یې که ته انجینیر یې که ته پالیټیشن یې هر فیلډ چې به مشکلات خو هغه مشکلات ډفرنټ کاینډز دي نو بس اوس خو سم ټایم اوس له هغه مشکلات سره عادي سلو موږ
اوس کچېرې مشکل رایم سي موږ وایو چې چلو دا هم به تېر سي دا هم یو وړکای غوندې مشکل ده. او شروع نه تاسو پی ټي آی سره یې؟ جی شروع نه زه پی ټي آی سره ما سټوډنټ فیډریشن نه بلکې اوس هم ما سټوډنټ فیډریشن سره افیلیشن ده او 2016 چې ما سټوډنټ فیډریشن انصاف سټوډنټ فیډریشن جوائن کړی و. صحیح ده. تاسو د کم سټریټ کډس دي یا د کوڅو کې چې کم ماشومان دي د هغوی د ایجوکیشن دپاره هم کار کوي دا را سره شیر کړي دا کار د څنګه شروع دا 2018 چې موږ قلم موومنٹ نام باندې ارګنایزیشن فاؤنډ کړی و او هغه چې کوم مین مقصد و هغه سټریټ چلډرن ایجوکیشن ورسره مدارس چې کوم بچیان دي هغه ماډرن ایجوکیشن باندې ورکینګ کولی او ورسره چې کوم موږ ینګسټرز دي بوت میل اینڈ فیمیل هغه لپاره انټرپرنورشپ فیز باندې موږ فوکس کولی. بٹ 2018 چې موږ سټریټ چلډرن او مدارس چې کوم موږ فرست 2 فیزز و هغه باندې مو ورکینګ سٹارټ کړی او بیسیکلی دا ارګنایزیشن چې کوم دیٹ از رن بای ډفرنٹ سټوډنټس اف یونیورسټیز اف ډفرنٹ یونیورسټیز لکه یونیورسټي بچیان چې کوم دي هغه فری ټایمینګز چې جي او دا اسلامز ایریا چې موږ سکولز دي هغه ته دو ټیچینګ کوي. اوس موږ ریسنټلی راؤنڈ اباؤٹ 12 سکولز دي اسلام آباد او پنډي چې اوس موږ جو پېښور لاهور کراچي اینڈ چې کوم موږ بیکورډ ایریاز دي هغه باندې موږ زیات فوکس ده. صحیح ده. یعنی قلم چې کوم موومنټ دی دا د ایجوکیشن حوالې سره کار کوي. ایجوکیشن حوالې. صحیح ده. او د دې فنډز به څنګه کوئ؟ ایکچولی دا چونکې سټوډنټس یې رن کوي موږ خپله واړه سټوډنټس یو نو ډونیشن 6 منتھس بعد هر 6 منتھس بعد موږ یونیورسټیز چې ډونیشن ډرایوز کوو. هغه هم سټوډنټس نه راټولوي؟ جی هغه هم سټوډنټس هر یونیورسټي سټوډنټ یو ټیم یې هر یونیورسټي چې موږ نو بس هغه 6 منتھس بعد ډونیشن او هغه ډونیشن باندې هغه د څه څه لپاره موږ چې کوم د کمپلیټلی انفارمل ایجوکیشن ورکوو بچیانو ته نو یونیفارم هیڅ شی نه ورکوو بس وی پرووایډ د سټیشنریز بکس او چې کوم یو ټیچر د چې کوم امپورټنٹ شای د هغه ورکوو او چې د کوم ډونیشن مشتراجي هغه باندې لا بچیانو ته شیلټر جوړون دي لا بچیانو ته سټیشنری پرووایډ کوون ده لا بکس پرووایډ کوون دي نو دغسې سہولیات. تاسو ویل چې تاسو په مدارسو کې یا مدرسو کې چې کوم د ماډرن ایجوکیشن د دې پس منظر راته لږ وایي چې دا سوچ ولې د ماډرن طرف ته ولې غواړئ چې دی راشي مدارسو کې خاص کر فوکس؟ ایکچولی مدارسو چې بچیان چې کوم دي آی تھنک سو موږ هغو بچیانو سره ډېره زیاته زیاتي کوو. دې آر سو جینیس ټیلنټډ موږ خپل ایکسپیرینس ورسره سلی ده ډېر تکړه بچیان دي مدارسو چې او مدارس چې کوم دلته اسلام آباد کیپیټل مدارس دي هغه هم کوشش کوي لګیا دي چې دو بچیانو ته ورسره دینی تعلیم سره سکولینګ دو ته پرووایډ کړي بٹ چونکې دو سره هائی پروفائل ټیچرز نه چې هغه کوم سکولینګ سیستم د هغه باندې بچای چې مکمل پوره سي نو هغه پر موږ دا کوشش کړی او مدارس چې کوم علما دي هغو سره موږ انګیج سلو موږ دا یو ایم او یو مو ورسره وکړه چې موږ یونیورسټیانو چې کوم بچیان دي بی ایس چونکې هغه سم ټیلنټډ دي هغه بچیان هم هغو سره هائی ایجوکیشن هغه به راځي هغه به تاسو بچیانو ته 5th ته 8th ته 6th ته ویدر چې کوم کلاس ته ایک کلاس بچانو ته به دو سکول ول سبجیکټس ټیچ کوي چونکې انګلیش چې بچانو ته ډېره زیاته مسله راتله نو موږ انګلیش میتھمیټکس او چې ساینس کوم سبجیکټس دي هغه مو ټیچ کول. نو مین مقصد مو چې کوم د مدارس ماډرن ایجوکیشن نه هغه دا ده چې دینی تعلیم سره وی ټرای چې موږ سکولینګ چې کوم د هغه هم بیسټ پرووایډ کو هغه تھرو ا بیسټ ټیچر. صحیح ده. د اسد عمر سره از تعلیم کوارډینیټر چې کوم د ایجوکیشن کوارډینیټر هم کار کوي از ایجوکیشن کوارډینیټر څه کار وي څه شی کوارډینیټ کوي؟ ایجوکیشن چې پاکستان چې انفارچونیټلی ډېر زیات مسایل دي نو چونکې سید عمر صاحب ایز ا منسٹر خو اٹس ریئلی ډیفیکلټ فار هیم چې هغه یو سکول ته ځي او ایشوز یې هایلایټ کوي او بیا هغه سالو کوي نو موږ چې کوم کردار ده دیٹ از چې څوره هم مسایل دي سکول سره ویدر دیٹ از ریلیونٹ ټو د انفراسټرکچر ټیچرز لا وړوکې مسایل دي رینوویشن لا فنډز لا نیو سکول میکینګ پروپوزلز چې کوم دي نو چې څوره مسایل دي ریلیونٹ ټو د سکول هغه واړه موږ ور پرووایډ کوو او هغه چې بیا څوره فالو اپ لا پرنسپل سره انګیج کېدن ټیچر سره انګیج کېدن هغه حوالې سره موږ هیلپ آوټ او دا صرف تاسو کوارډینیشن د اسلام آباد نه اسلام آباد دی او ګورنمنٹ سکول جی 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 ګورنمنٹ پرایویټ نه پرایویټ سکولز نه
پیره سره موږ لږ ډېر چې کوم مسایل نو هغه سره کوارډینیشن کوو چې پرایویټ کوم اسوسییشن ته بټ موسټ چې موږ زیات کار دا هغه ګورنمنټ سکولز پرایویټ سکولز نه. صحیح ده. دا راته وایي چې خلک مدرسو ته ولې ماشومان لیږي؟ دا کوېسچن خو ډېر مشکل هم کوېسچن ده. اصل چې ماشومان مدرسو ته چونکې موږ یو ځکه چې دا تاسو ما ځکه وکړو چې کله چې په 80s کې مدرسې جوړې شوې په KP کې یا پاکستان کې نو هغه دا و چې افغانستان نم ډېر مهاجر دلته ریفوجیز راغلي وو دغو بیا دا یو هغه دی چې ډېرو سیمو کې اوس هم د پاکستان اکنامیکلی ډېر ویک خلک دي چې د هغې اقتصاد دونه زیات ښه نه دی نو هغې خپل بچي ځینې مدرسو ته یا هغه وخت کې داسې لیږل چې هغې ته به 2 ټایمه روټۍ ملاویږي شلټر به ورته ملاویږي او مور و پلار نشي کولی چې هغې ته فوډ پرووایډ کېږي نه نو دغه یو وجه وه. اوس چې دی اوس څه وجه ده چې خلک د اسلام آباد غوندې کیپیټل غوندې ځي کې غواړي چې ماشوم د سکول په ځای باندې مدرسې ته ولیږي؟ اصل چې مین چې کوم دا چې پوینټ آف ویو راځي هغه دا ده چې چونکې موږ ریلیجیس اسلام سره مسلمانان یو اړه تعلق مده نو موسټ آف د فیملی دغه سوچ لري چې دې تھنک چې دو مدارس چې کوم دي کنه هغه دو ته ښه دینی تعلیم ورکولای شي نو دغه کانسیپټ له وجې دو اکثر کوشش کوي چې دا بچیان چې کوم دي سکول په ځای مدارس ته ولږي. اوس مدارس کانسیپټ لږ ډېر لږ زیات نه لږ ډېر چینج کیږي لګیا ده چې مدارس سره ورسره چونکې اوس ځکه ولري چې سکولینګ هم ور پرووایډ کوي دو لږ ډېر او ورسره چې چونکې ګورنمنټ انیشیټیوز راله چې دو چې د کوم ډیګري وي د 8 years چې دا دو علم کوي دا از اکول ټو د ماسټر ډیګري اکول کړی ده نو چونکې هغه چې ګورنمنټ انیشیټیوز له چې پیرنټس دا پوینټ آف ویو دا چې دینی تعلیم مدارس چې بچیانو ته ډېر ښه میلاو کېدلی شي نو هغه سوچ له وجې زیات فوکس دو دا کوي چې دو د بچیان چې کوم دي مدارس ته دي مدارس ته دي سینډ کړي او رادر دین سینډینګ دیم ټو د سکولز او ډېر چې کوم بیکورډ ایریاز دي اکثر هلته سکولز نسته دي موږ علاقو چې سکولز نسته دي او مدارس چې چونکې دا فیسیلیټي چې هغه بورډینګ ټایپ وي نو بچیان هغه ځای پاته کېږي رهایشي او نور فیسیلیټیشن خوراک چې تاسو فیسیلیټیشن خو نور څه نه خو بس فوډ یې ځکه چې ما تاسو ته وایي که نه زموږ زیاترې فیملی داسې دي چې هغوی باندې خپل ماشوم د یو 2 وخت روټۍ هم نشي افورډ کولی که نه نو دوی وایي چې زه اوکې صحیح ده دینی علم بم حاصل کی ایگزیکٹلی فوڈ او ایٹ لیسٹ کور چې پتا کېدن کو نه دا شته چې بچای دی ایٹ لیسٹ چیرته خو دی انګیج وي نو دو پریفر کوي چې مدارس ته چونکې تاسو چې د ایجوکیشن کوارډینیټر یې تاسو څومره دا خبره څه ورته وایي چې کنفرم کوئ یا په دې باندې شور کېږئ چې په دې مدرسه کې صرف او صرف دا دینی علم یې ښیي په دې کې دوی ته د سوسایټۍ سره یا د خلکو سره څه نفرت څه داسې خبرې نه دي چې دا ماشوم ورسره لویږي او نن سبا موږ تاسو ګورو مخکې ورځو کې موږ په پېښور کې یو پیښه ولیده که نه او هغه هم ینګ هلک و امین لایک 18 کالو هلک و او زه دا یم چې لایک کله کله موږ بې غوره شو که نه د هغه چې کوم ریکارډ راوتی دی نو چې هغه اوس 18 کالو دی نو مطلب دا دی چې 2 کاله مخکې هغه پلار د کوره ویستی و او دوی هغه باندې FIR کړی دی چې د دهشتګرد داسې اکټیویټي یا دغه څه داسې چې دی خو پلار په FIR کړی دی بیا 2 کاله پس تللی دی کابل ته بیا هغې ځینه چې کوم دی هغه راغلی دی بیا هغه کلین شیف کې پېښور کې ګرځي بیا هغه راځي دماکه کوي نو داسې تاسو څنګه انشور کوئ چې یاره په دې مدرسو کې صرف دینی علم ورکول کېږي د دې سوسایټۍ د دې خلکو خلاف چې کوم دی هغه د هغې په ذهن کې بل څه نه جوړیږي اصل چې دا چې سوسایټۍ هم انوالو ده د نفرت چې کوم لیول انکریز کېږي لګیا ده که نه او مدارس هم په چې انوالو دي سم ټایمز ایکچولی مدارس چې کوم کانسیپټ ته چې کوم ما اسلام آباد چې لیدلی دي او ما چې کوم ایکسپیرینس کړی ده لایک موږ ته به دا فیل کېدلی چې موږ فیمیل به مدارس ته نسي تللی چې کوم غټ الکانو والے مدارس دي اسپیشلی اوس خو نن سبا مدارس چې کوم دی هغه مسجد چې وي نو چې زه کله لاړم ماته خو ډېر ښه ویلکم راکړی چې چوره علما او باقاعده علما سره ناسته وم واړه چې چوره موږ ایجنډا وه ویژن مو واړه مو ورته ایکسپلین هم کړی ایکچولی دا خو چې کله یونیورسټیز ته هم لاړ سي که نه
نو ډیفرنٹ کانسپټس وي هر ټیچر والی خپل پوینټ اف ویو نه اخو صحیح دا غو نه ماده سی چې تاسو دی باره کې څنګه انشور کوي مش ما چې کوم غدا specifically may be very less 100 چې موږ داسې وایو چې یو دوه مدارس په داسې وي چې هغه ایکسټریم لیول اکټیویټیز دي لا نفرت ته سوسایټي د موږ خلکو سره نفرت پیدا کوونو چې به مې بي کردار ادا کوي بٹ ناٹ مور دین دیٹ ایکچولی دغه چې خو به نور شیان انوالو سي میکسیمم 2 مدارس لا 2% مدارس ورته وایا دا څنګه کنه لکه د لال مسجد کې سره هغه یو لال مسجد او هغه چې کله راوته نو هغه ټول اسلام آباد په سر باندې هغه یو یا دوه مدارس ډیر میټر کوي چې په اټ ټایم سون سټوډنټ سبق وایي نه ثانک یو انیل تاسو را لیجی ډیر نیک کار کوي ایجوکیشن حواله سره واقعا چې تاسو غونې نیوی انجونه راوزی خپل سټډي او ورسره وسی سوسایټي تاسو څه کوي د تاسو د سوسایټي لپاره کوي کنه دا غي د بهتري لپاره کوي نو افرین ډیر ښه ثانک یو سو مچ چې تاسو را لې لیدونکو موږ سره ورکوټه شانتي د مالو واپس راسانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ لیدونکو ویلکم بیک چې په خیر پښتونخوا دا وخت تاسو مونږه نیغ په نیغه ګورئ دا هم پښتو ون او هغه زمونږ لیدونکي هغې ته بیا یادوري کومه چې کوم مونږه په یو ای کې ګوري تاسو مونږه په اتصالات ای لایف آشیانا باندې آشیانا لایټس آشیانا پلس او آشیانا پریمیم باندې هم کتلی شي زمونږ چینل نمبر دی 955 یعنی 955 لیدونکو اوس ما سره پروګرام کې د قانون زده کړه طالب علم دی او زده کوونکی دی سوشل اکټیویسټ دی ما سره ناست دی عزیز اختر ستړي مشي جی عزیز تاسو ښه صحت ښه دی جی الحمدلله میم عزیر سوري جی 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 عزیر خیر میم شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او ډېر مهربانه دی میم profound gratitude for inviting me and I'm so elated to be here and thank you so much for giving me an opportunity to dispense my viewpoint and thoughts جی میم سوشل اکټیویټي څنګه شروع کړله دې طرف ته څنګه راغی څنګه دا فیل که چیرې زه د ایجوکیشن سره چې کوم دا سوشل ورک هم وکړم میم زما بیسیکلی تعلق چې کوم دی هغه د یو ډېر رورل او ډسټل کم ډسټرکټ دی د خیبر پښتونخوا بټګرام نه زما تعلق دی هلته کم خلکو سره چې کوم زموږ رورل سایډ ته چلته کوم خلک دی ورسره زه انګیج شوم نو ډېر یو لیس پریولیج کمیونټي ده او ډېر خلک چې کوم دي ډېر په غربت کې هم ژوند تېروي او هغه دا کوم سچویشن مې چې کتله ډفرنټ هغو چې کوم ایشوز دي هغه فیس کوي نو دې ټول تناسبت ته مې چې کتله نو بیا د سوشل اکټیویټیز ته راغلم او هلته نه مې دا خپل یو سٹارټ مې واغستو د سوشل کیریئر سٹارټ هم څنګه واغست کم کارونه مو ایز سوشل ورک کړي دي میم زه خپل په ډسټرکټ بټګرام کې ما یو سپیچ کوو نو هلته ما داسې چلو شو چې ما خپل سپیچ کې خبره وکړه د فیمیل ایجوکیشن سپیچ هم چاته کولو پبلک ګیدرینګ نو هلته زه ډېر زه اکثر ډېر ایموشنل شلم چې دا خبره کوم زما پخپله سسټر نشته خور به نشته خو هلته ما دا باقاعده منشن کړه که زما خور وې نو ما به هغې ته وې چې ته کوم یو فیلډ ته ځې ته تللی شې بیا سبا که ته پالیټکس ته راځي ته پالیټکس ته راشه که ته میډیکل ته ځې که ته ناسه ته ځې که بیرسټره جوړېږي که جج جوړېږي څه ته کول غواړې تا ته به زموږ طرف نه به تا ته څه هارډلز نه وي دا به یې ما منشن کړه پکې او هغې نه وروستو زه چې کله بیا مې هغو ته مې دا وویل چې زموږ د بټګرام چې کوم دی فیمیل ایجوکیشن ډېر اټ موسټ منډیټري دی تاسو چې کوم خپل فیمیلز دي دوی ته به ایجوکیشن ورکوئ نو زه چې کله واپس کور ته راغلم نو ما لیټ ټایم ما خپل واټساپ چک کو نو ډېر داسې مختلف سرکمسټانسز ډېر زیات ریټیلیټ هم شلم زه دلته نه ډېر زیات پریشانه شلم ډېر زیات دا یار دا څه دونه پوزټیو خبرې ته هم دونه پوزټیو نو زه هلته خیر ما هغه یو ډېر آن لایټر نوټ باندې خبرې ما واغستې او هغه ځای باندې زما خپل مختلف فرینډز دي زما خپل یو ټیم دی که هغو به دلته ما اوري نو زه د هغو هم شکریا ادا کوم په دې پلیټفارم نه هغې کې موږ سره خوشبخت شیراز دی هغې کې شیراز خان دی موږ سره عبیدالرحمن شمس رضوان خاکسار صاحب احسان نشي دا ټول زما یو ټیم دی ما جوړ کړی دی په هغې باندې موږ لږ یو کار کوو او خاص کر کې زما چې کوم مین فوکس دی هغه ایجوکیشن دی هغې کوم زیات زه امفسایز کوم هغه فیمیل ایجوکیشن په بټګرام کې تاسو ته دا خبره وکړم
چې زمونږ لټریسي ریټ چې کم دی انفارچونیټلی زمونږ د فیمیل لټریسي ریټ چې کم دی هغه د 3% نوم کم دی او د میل لټریسي ریټ چې کم دی هغه د 18% نوم ډېر زیات کم دی. نو زه چې دا کله واورم نو ډېر زیات خفه شم، د حد نه زیات زه خفه شم. زما خپل دغه کوشش دا دی چې نیر فیوچر ما ته داسې څه موقع میلاوی شي کم از کم که دا نور نه نو دا 50% ته موږ د ایجوکیشن کم زموږ لټریسي ریټ دی دا موږ له پاسه ته راوخېږي. جهان رڼا رڼا دا زما د پلیټ فارم نوم دی او ډېر په ډاګه ویم او ډېر د خوشحالۍ نه ویم او په هر ځای باندې کې ویم. دا پلیټ فارم مې چې کوم جوړ کړی دی دا زما د مور په نوم دی جهان رڼا. او بیا لکه ما وی که دا سوسایټي تاسو څنګه ما خبره وکړه دا ذهن چینج کنزرویټیو د دومره زیاته نه خیر زما علاقه د کنزرویټیو ورته نشم ولې په بټګرام ډېر فخر کوم د بټګرام بچی یم خو بیا هم مطلب مسایل هر ځای کې وي لږ ډېر داسې خو دا خبره تا وکړه زه به تاسو سټاپ کوم وایي زه به د کنزرویټیو نشم ویلی نو د هغه بیمارۍ اله ډاکټر علاج کوي چې اول تاسو د هغې وی منې چې او دا یو بیماری ده نو بیا د بیماری نو چې تی منې نه یا تی ډسکور کې نه یا تی ډایګنوز نه کړي نو علاج به څنګه کوي. نو مطلب دا دی چې لایک که یو ځای کې ایجوکیشن دی یا د فیمیل لپاره یا سړو دپاره نو مطلب دا دا کنزرویټي ده چې یو کس د ښځې د یا فیمیل د ایجوکیشن یا د کار خبره کوي او هغې وایي چې دا څه وایي دا څه ویلي یا دا خو ډېره بده خبره ده که نه نو دا کنزرویټي کې راځي که نه نو زه دا خبره کوم چې خو خیر زه خپل د وس مطابق کار کوم نور داسې او بیا دې کې څه ستاسو چې دا کوم جهان رڼا کې ایجوکیشن من څنګه تاسو ته ما خبره وکړه مونږ اولنې زما فرست پرایورټي منته کې ایجوکیشن دی. مونږ مختلف چې کوم بچي دي هغه مختلف ما خپل بیهاف منته کې سکول کې داخل کړي دي چې هغه چې کوم دی خو ایجوکیشن اپورچونټی چې کوم دا هغه ویل کې بیا هغه ته کوم بوکس څوک نشي اغستې کوم میډیکل سټوډنټ دی یا د انجینرینګ هغه ته مونږ هغه بوکس پرووایډ کو یا مختلف اورفنز چې کوم دی هغه ته پکې مونږ کپڑے ورکو یونیفارم وغیرہ او ښه کیریئر کاونسلینګ وشي او سار مخکې ته راوځي هغې کې زموږ د فیمیلز او میلز دواړه او ښه د دې ملک لپاره هغه سبا ښه ښودو منطق راشي او موږ ریپرزینټ کیږي. ښه فیمیل ایجوکیشن چې دی هغه صرف ستاسو د سیمې پرابلم نه دی داسې ډېرې سیمې دي چې هلته کې هغې دا وایي چې جنۍ تعلیم نه کوي که کوي نه بیا داسې دی چې میټرک پورې دي وکړي دې نه زیات ضرورت نشي چې هغه کالج یا یونیورسټي ته لاړه شي. د الکانو ولې چې د یو خبره تاسو ته کوم زه دا منم چې د موږ نه زیات د فیمیل ضرورت دی. هغې وجه دا ده که تاسو زموږ ګریټ لیډرز راواخلی نیلسن منډیلا راوالی مسټر جنا راواخلی باچا خان راوالی نو هغه باچا خان وایي چې اسلام داسې سپېڅلی دین دی چې تعلیم چې کم دی هغه په ښځې او سړي دواړو باندې فرض کړی دی. دغه شانتې کې جنا چې کم دی هغه هم هغه وایي چې ایجوکیشن از د میټر اف لایف اینډ ډیث فار اس. نو زه منم دا چې زموږ فیمیل چې کم دی موږ نه زیات زموږ د ملک 53% چې کوم پاپولیشن دی هغه فیمیل دی. نو دا فیمیل چې کم دی مطلب که دا 53% فیمیل خپل مومنټم نشو کوي نو دا 47% میل چې کم دی دوی ته به ډېر مشکلات وي. نو بیا هغه 47 زما کوېسچن دا و چې د ښځو خو موږ ته پته ده چې سوسایټي کې د شورو نه پرابلم دی او صرف ستاسو بټګرام نه دی داسې ډېرې سیمې دي چې پوهېږي خو د ستاسو بټګرام کې د الکان ولې نه ځي سکول ته یا سبا دا ولې هغې خو دا د یو خو هیلدي انوایرمنټ نشته ټیک دی او کوم غټه خبره پکې دا ده. بل دا د فاینانشل ایشوز ډېر زیات وي. نن دا چې کوم ماشومان لیږي سبق له یا کوم خلک سپورټ کوي هغه کوم قسمه خلک دي هغه انتهایی کم چې لیس پریولیج کمیونټي نه دي. زه په خپل هغه سره ډېر زیات لیږی یم کې نم ورسره لغونه انګیج کوم ولا لږ ماحول ورته پرووایډ کوم نو هغه لږ لږ خوشحاله نو بیا غوځي هغه سکول طرف ته. نو نور چې کوم تاسو وایي نو ما تاسو ته بټګرام تاسو وایي چې هلکان ولې تعلیم نه حاصلي تاسو ته ما وایي د فاینانشل ډېر زیات ایشوز وي ورته نور داسې ډېر ایشوز دي انوایرمنټ ورته نشته اوس رو انشاءالله انوایرمنټ جوړیږي. او زما او ستا ګروپ کې څونه خلک دي تاسو سره جهان رڼا کې او دا په دې مهم کې تاسو سره دې کې ما سره ماشاءالله ډېر ښه ینګسټرز دي څنګه تاسو ته ما ووایي مختلف د فیلډونو دي موږ سره او ستاسو د سیمې دي بالکل دا ټول زما د سیمې دي جی او بل زه دا هم غواړم دې پلیټ فارم نه یم زما ډېر زیات خواهش دی د بټګرام د خاورې نه موږ سره فیمیل پولیټیشن راشي هغه موږ لیډ کړي مخکې ته راشي. دا هم د ډېر زیات یو د انفارچونیټلی تاسو ته یم زموږ د اوس الیکشن دی هلته د فیمیل ووټ نه کاسټ کېږي یو فیمیل ووټ نه کاسټ کېږي نو مطلب دا خو انتهایی بده خبره ده. زه دا وایم زموږ فیمیل چې کوم دي تر ستاسو پلیټ فارم هغه مخکې ته راشي هغه چې کوم دي خپل ووټ ورکړي رایه ورکړي په خپل اکټیو پالیټکس هم شروع کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي. صحیح څنګه چې تاسو د پالیټکس خبره وکړه آیا هیلث کې ایجوکیشن کې او نور فیلډونو کې فیمیل شته دی؟
ما تاسو ته وایي چې اورال د فیمیل مسله ده او موږ کوشش کوو انشاءالله ډېر ژر به یو ډېر ښه یو انرجیټک یو هیلدي انوایرمنټ به جوړېږي. ښه عزیر دا خو شو د جهان رڼا حوالې سره تاسو اکټیویټیز نور راته څه وایي تاسو چې د کلایمټ چینج حوالې سره هم تاسو کلایمټ چینج د ماینورټیز دی یو پکې هغې نه مخکې تاسو ته یو خبره به پکې کوم د لایبرري زمونږ هلته شاته ډېر وخت نه زه سټرګل کوم لایبررۍ دپاره موږ داسې که زه تاسو ته وایم دا ریسنټلی په امریکا کې یو ډاکټر چې کوم دی هغه د یو انیمل چې کوم د ځناور زړی دی هغه یې راویستی د انسان ته یې لګولی یو ډېر مایلسټون اچیومنټ دی زموږ خوا کې انډیا ده هلته چې کوم دی هغه سپیس پروګرام کوي ډېر ښه لکه دنیا دې ځای ته روانه ده هم دا یو ټیلیسکوپ چې کوم دی ریسنټلی هغه لانچ شوی دی هغه چې کوم دی تاسو سره چې کوم ګلیکسي سټارز دي هغه چې کوم دی هغه بګنینګ به تاسو ته ښیي او کوم اپویک اف یونیورس دی کوم د یونیورس کوم سټارټینګ نه چې کوم ګلیمپس دي لکه د یونیورس چې کوم دی دا وجود ته څنګه راغلی و هغې نه موږ ته دا پته لګي دا یو ډېر غټ غټ اچیومنټس دي هغه ریسنټلی په اسټرالیا کې بیانیک آی جوړ شوی دی چې ستاسو کوم بلایند کسان دي هغه ویژن به ریسټور کوي دنیا دې طرف ته روانه ده ټول ماډرن طرف ته روانه ده او مونږ په 2021 کې بټګرام دپاره مونږ لایبرري غواړو نو بیا هم هغه مونږ ته نه پرووایډ کیږي نو دا مطلب زه په هغې باندې ډېر زیات خفه شوم نو دغه شان دی کې زه ما چې کله سټرګل کوم هغه موږ ته نه میلاوېده بیا ما یو سټریټ لایبرري زه لندن نه ډېر زیات هلته مې کتل ډېره زیاته راله خوښه شوې وه نو ما حق چې کوم سټریټ لایبرري ویژن و هغه مې راوړه په بټګرام کې مې ول امپلیمنټ کو او بیا سټریټ لایبرري نه وروستو موږ خپل بیهاف باندې بټګرام کې لایبرري جوړه کړه او اوسه پورې هغه موږ چلو خو بیا یو سټوډنټ بیا موږ سره دومره فیسلیټي هم نه مینټین کول ګران شي نو ګورنمنټ ته دومره څه مشکلات نشته او زه تاسو دا ووایم څه چند ډسټرکټ سره یو بټګرام دی چې هلته ډیجیټل لایبرري نشته نور د کې پی کې په هر سیمه منطقه کې لایبرري شته دی نو زه ستاسو د پلیټفارم بیهاف منطقه کې آی وډ لایک ټو ریکویسټ اور electables to please strictly enjoin the directorate KP directorate to grant us library at their earliest convenience څومره زر کېدی شي موږ ته لایبرري ضرورت دی زموږ دواړه میل فیمیل دواړه ډېر کمپیټنټ دي په هر محاذ منطقه کې هغه کمپیټ کولی شي هغه د داسې انوایرمنټس پکار دي چې هغه راشي او دنیا لیول منطقه کې موږ ریپرزینټ کیږي بل مینورټیز باندې تاسو وی نو موږ د انډیپندنس وخت باندې خبره وکړو نو هغه وخت کې رول اف لا وغیره داسې شیزونه نه خو بیا مستر جنا چې کوم دی هغه دغه ته د مینورټیز چمپیون به ویل کېدل نو هغه وخت نه ورسره هغه وخت نور چې کوم لیډرز وو ټول به مینورټي باندې کمپرومایز نه دی کړی ایون هغه وخت کې کنسټیټیوشن هم دوی دپاره نه زموږ د بټګرام خلک چې کوم دي ډېر پیس لوینګ دي ډېر قجر خلک دي ډېر زیات قجر خلک دي خو لږ ډېر دا بل دا هم تاسو ته پکې ووایم چې بټګرام کې موږ سره مینورټي کمیونټي پاتې کېږي سک کمیونټي ده زه یم که بټګرام پر دنیا کې څوک یو پازیټیو ایگزامپل ګوري د دوه ریلیجنز کوم چې موږ هلته کوم یو بل سره میوچل انډرسټینډینګ دی نو هغو ته پرفیکټ ایگزامپل په بټګرام کې میلاویدی شي یو ډېر ښه میوچل انډرسټینډینګ سره خو خیر مسایل بیا هم ما تاسو څنګه اول نه وي مسایل بیا هم وي نو زه دا وایم اول سره د هغو 5% کوټه ده په هر څه کې خو انفارچونیټلی هغه هایلایټډ نه وه هغو ته هغه چې کوم دی هغو کنسټیټیوشنل سټیچوټري رایټس وو هغه ورته نه میلاوېدله نو دا خبره ما هایلایټ کړه ول نه او اوس الحمدلله زه د ایجوکیشن ډپارټمنټ هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم اوس چې دغه کوم نوې ینګسټرز راځي نو هغو ته 5% کوټه باندې کې د بټګرام چې کوم مینورټي کمیونټي ده هغو ته هغه میلاویږي دغه شان دی کې زه مینورټي باندې کې یو بل خبره تاسو ته هم وکړم د کیپي ګورنمنټ چې کوم دی دو سولر کوم پینلز چې کوم دي هغه ټول مساجد چې کوم څومره دي د کیپي کې کوم غټ غټ مساجد دی هغو لپاره دا الوکیټ کړي خو دې سره د خلکو ته پته نشته چې کوم مینورټي کمیونټي ده د هغو چې کوم عبادتګاه ده هغې لپاره هم دا سولر پینل چې کوم دي هغه هم راغلي خو بټګرام کې مینورټي کمیونټي ته هغه هم اوسه پوره نه دی میلاو شوی نو زه دې لپاره هم خپل الکټیبلز چې کوم دي هغو ته یو ډېر تنقید نه دی یو همبل ریکویسټ دی چې هغو ته دا ایز سون ایز پاسبل وي دا هغو ته میلاو شي ګردواري د هغې هلته کې هلته یو ګردواره دی جي نو یو ګردواري دپاره خو بیا اسانه ده چې د هغې دپاره اسانه ده خو نه کېږي انفارچونیټلی او بله خبره دا ده ګورنمنټ چې کوم دی هغو چې څومره هم دا کوم دغه ګردواره چې کومه ده دې کې پکې هغه که څومره تعداد مندي کې هم د ګورنمنټ هغې لپاره لنګرخانه هغې لپاره ښه واشرومونه هغې کې نور چې کوم د هغې ډیکوریشن وغیره دی هغې کې اوبو سسټم دی نو دا د بټګرام هغې کې دا فیسلیټي زیرو دي بالکل نشته نو هغو ته دا فیسلیټي هم پرووایډ شي او دې سره یو پکې بله ده ما عمران خان زموږ انریبل عمران خان صاحب پی ایم هغو ته ما لیټر هم کړی دی باندې کې چې زموږ اوس دا زما هېڅ کمال نشته زه په پاکستان کې پیدا شوی یم زه په هندوستان کې هم پیدا کېدی شلم تاسو دا وګورئ
که زه په هندوستان کې وي او ما هلته یو سټي نه بل سټي ته زما خپل تدفین بوتللو ما ته به ډېر زیات هرډلز به هغې منتي کړي. انسان هغه وخت کې یو ډېر بیډ جنکچر نه تېرېږي او ډېر مشکل حالات پې وي کله چې انسان مطلب کور کې څوک وفات شي. بیا زما هغه لاس ریچولز چې کوم دي یو خپل مړی ماله یو ځای نه بل ځای ته بوتل دا به ډېر زیات ماله ګران و. نو دغه شان هغوی دلته موږ سره پاتې کېږي. نو په بډګرام کې هغوی چې کوم شمشان ګاټ و هغه تقریبا اوس ختمېدو طرف ته روان دی، هغه نشته. نو تاسو دا یقین وکړئ کله چې د هغوی څوک وفات شي نو هغوی دلته ناسن ابدال ته بوځي. دا زه دا احساس کولی شم چې هغوی دپاره دا ډېر زیات مشکلات دي. هغوی چې کوم شمشان ګاټ دی هغې دپاره باقاعده حکومت پیسې به ورکوي. نو هغه چې هغوی د کوم دی د هغوی چې کوم ډیمانډ دي هغه هغوی له پرووایډ کړي هلته جي. نو د دې د اواز به تاسو څنګه اوچته به تاسو وایي چې ما پی ایم صاحب ته لیټر هم ورکړی دی؟ ما پی ایم صاحب ته لیټر هم دی منې کړی دی. ما د دوی چې کوم منسټر دی وزیرزاده صاحب هغه انفارچونیټلی بډګرام ته اوسه پورې وزټ نه دی کړی. هغوی ته هم دا یو همبل ریکویسټ دی چې دا هم زموږ د کمیونټي یو حصه ده بډګرام ماینورټي دلته راشئ. نور هغوی د کې پی کې مختلف ډېر ځایونو ته تللي خو دلته نه دي راغلي. څومره به یې هغې هلته کې بډګرام کې د دې تعداد؟ تقریبا 200 پورې دي. او زموږ چې کوم خپل ایم پی ایس صاحب دی محترم تاج محمد خان ترن صاحب هغه ماته هم د ما ډېر یو پازیټیو ریسپانس راکړی. او خو اوس خو دا الیکشن دی او زما یقین دی چې افټر الیکشن هغوی به کوم د دوی منسټر دی هغه به راولي او یو ډېر هیوي بجټ به دوی ته دلته پرووایډ کړي. عزیر ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ. ډېر نیک کارونه کوي ژوند کې، تاسو نوره هم کامیابي غواړم. لیدونکو دې سره یو ورکوټ شانتي بریک الو واپس راستانه کېږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا. او اوس چې د ما سره کوم نن په خپرونه کې د رایم ډیجیټل ټیم غړي ناست دي. اولنې ما سره چې کوم میلمه ناست دی هغه د عدنان اشرف قاضي صاحب جي. ستړي مشئ. تھینک یو ویری مچ جی. تاسو مونږ بلنه وکړه، ډېره مهرباني جی تاسو. تھینک یو. او دې سره خوا کې ناست دي جناب ذیشان حیدر. خوش آمدید. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے څنګه یې تاسو؟ یا تاسو څنګه یې؟ زه ښه یم. دې ډول زموږ دومره پښتو ورځي ښه. او دې سره چې کوم دی سی ای او رایم ډیجیټل ناست دي یاسر قادر جی. خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نو عدنان تاسو سره به شروع وکړو. جی پلیز. صحیح ده. دا رایم ډیجیټل څه دی او څونه ټایم کېږي چې دې شروع تاسو کړی ده؟ رایم ډیجیټل چې کوم دی جی دا یو او ټي ټي پلیټفارم دی. او ټي ټي پلیټفارم چې کوم دی تاسو به اورېدلي څنګه نیټفلکس دی، امیزون پرایم دی یا نور دغه رنګې چې کوم چینلز دي چې کوم په انټرنیټ په تھرو باندې چلی او کانټینټ کریټرز دي، کانټینټ میکرز دي. نو دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ چې کوم دی په پاکستان کې دا موږ انټروډیوس کو. زموږ کمپنی چې کومه ده جی هغه د 2020 نه چې کوم دی مونږه اسټابلیش کړی ده. اوکې. او جی او هغه مونږه تھرو ټایم چې کوم دی ایوالو کا هغې کې مونږه رایم ډیجیټل چې کوم دی هغه مونږه جوړ کو. هغه مونږه دغه مارکیټ هم کا هغې کې مونږه ډفرنٹ فیچرز هم کې. خو بیسیکلی رایم ډیجیټل چې کوم دی دیٹ از کریټینګ یا دیٹ از بریکنګ بیریئرز بټوین ستاسو چې کوم کنونشنل دغه دی میډیا دی او زمونږه دا ډیجیټل میډیا ده. اوکې. مونږ خپل امیچورز پروفیشنلز لا او بډینګ ټیلنټس لا چې کوم دی دی له پوره موقع ورکو چې دی خپل ټیلنټ شو کیس کی ان ټرمز اف کنټینټ. موویز جوړی، ډاکومنټریز جوړی، میوزک جوړول غواړي. سو دیر آر سم بیسٹ اسکرپٹ رائټرز یا نور څه مطلب ان ټرمز اف میډیا یا د یو مووی میکینګ یا نور چې داسې تاسو څونه کنټینټ پروډیوس کوئ د هغې سره څونه ایسوسییټډ دغه خلک دي. نو هغه دې مونږ ته آوټریچ کولی شي. مونږ هغې دپاره دا ټول فیچرز پکې جوړ کړي دي. نو هغه مونږه دی شو کیس کولی شو. رایم ډیجیټل چې کوم دی جی دا بیسیکلی مونږه سٹارټ د دې نه اخیستی دی چې دا مونږه په اے وی او ډي یو ټرم دی چې ورته ایډورټیزمنټ ویډیو بیسډ آن ډیمانډ چې کوم دی هغه ورته وایو. څونه کانټینټ مونږ سره راځي اب مونږه شو کیس کوو هم خلکو په مخ کې. ټیک شو جی. او چې چا جوړ کړي دي ایله به د مانیټایزیشن پرکس هم ورکو. ټیک شو جی. بیسډ آن ایډورټیزمنټس یا نور هم چې کوم مونږ سره پارټنرشپ باندې راځي یا نور هم راځي.
کرنٹلی چې کوم دی موږ سره پکې څلور فیچرز دي په دې رایم ډیجیټل کې. د فرسٹ ون از کریټیو مارکیټ پلیس چې موږ ته CMP وایو. پای کې همدغه د ما تاسو ته څنګه ذکر وکړو چې څوک ټیلنټ شو کیس کول غواړي ان ټرمز اف آیډیا سکرپټ نور څه هغه یو تیم را کول غواړي یا څوک ایکټر ایکټرسز یا ډایرکټر ښه دی یا DOP ښه دی هغه مونږ ته ریچ کول غواړي نو هغه د راتلی شي مونږ سره. ټیک شو. د ادر ون از موفي. مونږ ولې موفي نوم ورکړی دی. اٹ از ډرایوډ فرام هغه موډ اینڈ فیلینګس. اټس کائنډ اف ا ویلاګ یا څنګه چې تاسو دا ټیک ټاک خلک کوي کنه جی او اٹ ول بی فرام 10 to 30 seconds ویډیو. anybody can share their feelings in that 10 to 30 seconds video. ٹھیک شو جی. دین موږ پراپر یو فیچر جوړول غواړو د دې اپ ډیولپمنٹ چې کوم دی هغه روان دی جی او فلحال چې کوم دی موږ له راځي د هغې پوره یو اسسمنټ کیږي او هغه بیا موږ مخکې دغه کوو. د تھرډ ون از مین ویډیوز. مین ویډیوز چې کوم دي هغه ستاسو دا څنګه چې په نیټفلکس باندې پراته دي او دا سټریم کیږي لګیا دي مونږ بیسیکلی کوشش دا کوو چې چا جوړ کړي د هغې نه یا خو مونږ والو یا بیا مونږ په اوریجنلز باندې کار چې مونږ هم پروډیوس کوو یا مونږ هم په پروډکشن باندې تللی شو او هغه مونږ بیا سټریم کوو. او د فورتھ ون از DG ارینا. اٹ هیز بین ډرایوډ فرام دغه ډیجیټل ارینا. د هغې انډر چې کوم دی هغه نقش فلم ډیجیټل فلم فیسټیول چې کوم دی هغه مونږ انټروډیوس کړی دی او هغه اوس کرنٹلی آن گوئنگ ایونٹ دی او الحمدللہ اٹس رننگ بریلینٹ. ډېر ښه. میں ذیشان حیدر آپ کی طرف آؤں گی. آپ پالیسی میں آپ اس کی طرف رہتے ہیں اس کی تو اس یہاں پہ پالیسیز کیا کہتی ہیں, کیسے بنائی ہیں, کتنی مشکل ہیں, کتنی آسان ہے لوگوں کے لیے, اور جس طرح خاص کر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے جو نیو کمرز ظاہر سی بات ہے تو وہ آئیں گے اس طرف تو ظاہر سی بات پروفیشنل اتنے ساؤنڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کی پالیسیز کیا ہے اور کیسے وہ انگیج ہوں گے ان کے بارے میں بتائیے. جب ہم نے اس کو کنسیو کیا تھا رائم ڈیجیٹل کو تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا انڈیجنس پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو لے کے آئیں, اسپیشلی ہمارا جو یوتھ ہے جو ہماری 70% آف دا پاپولیشن ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم کو کنسیو کیا جس میں وہ اپنا کانٹینٹ اور اپنی کریٹیوٹی کو لے کے آ سکیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس دوسرے پلیٹ فارمس تو ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس جس پہ وہ گاہے بگاہے آپ کے اوپر سوشل میڈیا کے جو یوتھ ہے اس پہ وہ اپنی کریٹیوٹی یا اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں, لیکن ان ہاؤس نہیں تھا, پاکستان میں نہیں تھا. تو ہم نے یہ پھر کنسیو کیا اور ایک پلیٹ فارم بنایا رائم ڈیجیٹل جس کا سلوگن یہ ہے وی ٹاک اباؤٹ یو. نو ہو از یو یوتھ. جو ہمارا یوتھ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم کنسیو کیا. اب دیکھیں کریٹیوٹی ایسی چیز ہے یا ٹیلنٹ ایسی چیز ہے جس کے اوپر وہ خود دکھتا ہے. اس کو دکھانے کے لیے آپ کو کوئی جا کے ہنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ ہم اپنے یوتھ کو انکریج کرتے ہیں, اپنی جو پاکستان اور اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں کہ وہ چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پروفیشنلس ہیں وہ آئیں اور اپنا لوہا منوائیں. تو کریٹیوٹی از سم تھنگ وچ وی آر لوکنگ فار. اور کریٹیوٹی کے ساتھ ہم نے ڈائیورسٹی کو بھی لے کے آئے ہیں. ہماری پالیسی میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنی ڈائیورسٹی کو پروموٹ کریں. ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے, ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے صوبے ہیں, ان کی لینگویجز ہیں, ان کے کلچرز ہیں, ان کی ایک اپنی تہذیب ہے, ایک ہسٹری ہے. ان سب کو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ یکجا کریں گے تھرو دس کانٹینٹ کریشن یعنی ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن. تو او ٹی ٹی میڈیا پلیٹ فارم کا مطلب یہ ہے کہ کانٹینٹ بھی ڈیجیٹل ہے اور ٹیکنالوجی تو ہے ڈیجیٹل. تو ان دونوں کو جب ملا دیں تو یہ رائم ڈیجیٹل بنتا ہے. زبردست. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہے, ٹیلنٹ ہے, کریٹیوٹی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈائنامک پول آف ایک جیسے انہوں نے ذکر کیا عدنان صاحب نے کہ ایک CMP یعنی کریٹیوٹی مارکیٹ پلیس ہے جس کے اندر ہم اپنے یوتھ کو لا کے جمع کریں گے ایک روف کے نیچے کہ آئیے آپ اپنے, چاہے آپ اسکرپٹ رائٹر ہیں, چاہے آپ ڈائریکٹر ہیں, چاہے آپ ایکٹر ہیں, چاہے آپ میوزیشین ہیں, آپ آ کے اپنا جو کریڈینشلز ہیں وہ ہمارے پاس آ کے شو کریں اور ہم آپ کو پھر کمرشل بیسس پہ, پارٹنرشپ بیسس پہ آپ کو ہائر کریں گے اور آپ کو اس موقع دیں گے کہ آپ آ کے اپنا بنوائیں. جو ہمارے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں جب آپ جاتے ہیں اور اس کو اپنا کوئی بندہ اپنا شارٹ فلم میکر ہے, ڈائریکٹر ہے, ایکٹر ہے, وہ اپنا جب ٹیلنٹ شو کرتا ہے تو اس وقت اس کو تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو آؤٹ ریچ میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. اس کو ہم نے اوور کم کیا ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسا روف اور ایسا شیلٹر پرووائڈ کریں گے جس کے ذریعے سے آپ اپنے آڈینس تک, اپنے ویورز تک اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری انوویٹو
amalgamation of technology and media, جس کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے. That is part of the policy as well. صحیح. ایک اور چیز میں ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کمیونٹی بلڈنگ نہیں ہے اراؤنڈ کنٹمپریری تھیمز, اراؤنڈ نیو آئیڈیاز, تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ نیو آئیڈیا ہے, یہ کنٹمپریری تھیمز ہیں جو ڈائیورسفائڈ ہیں, آپ آئیں اور ہمارے پاس آ کے اس پلیٹ فارم میں اپنے جو تھیمز ہیں, کنٹمپریری تھیمز ہیں, چاہے کوئی نیو آئیڈیا ہے, اس کے اوپر اپنا پروڈکٹ یا اپنا کریٹو میڈیا جو ہے آ کے سسٹینیبل طریقے سے پیش کریں. تو دیٹ از آلسو ون پارٹ آف دا پالیسی جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنے یوتھ کو پروموٹ کر سکیں. صحیح. یاسر صاحب آپ بتائیے کہ جو لوگ آئیں گے او ٹی ٹی کے اوپر ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ جو آپ بتا سکیں ینگسٹر کے لیے, جن کے لیے ویسے کچھ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ہیں بہت زیادہ ہے, او ٹی ٹی پہ آئیں گے تو کیا ان کو پلس پوائنٹس کیا ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے یا وہ نہیں دے رہے ہیں؟ جی اس میں بنیادی طور پہ جی آپ سینیریو دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جو ہم ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں دے آر موسٹلی انٹرنیشنل. ہاں یہ تو ہے. واٹ از ہیپننگ, content creators are creating content, they are putting it on various international websites. صحیح ہے. اچھا جی, اب وہ ڈال تو دیتے ہیں بٹ وہ مونیٹائز نہیں ہو پاتے. یو نو دیر آر سرٹن پلیٹ فارمز جو بہت ہی منیمل سا اماؤنٹ دیتے ہیں, وہ بھی آفٹر ملینز آف ویوز. ٹھیک ہے جی. سو اے کانٹینٹ کریٹر اس نے اپنے پیسے لگائے, ایک چیز کریٹ کی, ٹائم لگایا, سب کچھ کیا اور اس کا مونیٹائزیشن نہیں ہوئی. واٹ ہیپنز الٹیمیٹلی از آفٹر 10-14 videos, 20 videos, demoralization, you know, and he said کہ جی let's do something else, this is not paying off. Obviously you do something for, you know, ultimately. اب ہمارا کیا کر رہا ہے, what is for you. ہم کوئی content creator, content maker جب ہمیں اپنا content دے گا تو we'll be interacting with advertisers directly. تو اس کی جو بھی product ہوگی that would be monetized, you know. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ ڈال کے بس انتظار کرنا ہے کہ اس کے ویوز کیسے آنے. آپ نے ڈالا, وہ بالکل ایک پراپر طریقے سے مارکیٹ ہوگا وہ کانٹینٹ, اس پہ ایڈورٹائزر آئیں گے, کچھ ہمارے پلیٹ فارم کا ہوگا, اینڈ دین ریسٹ گوز ٹو دا کانٹینٹ کریٹر. سو دس از اے بگ سارٹ آف یو نو مورل ہائی کرنے کے لیے کانٹینٹ کریٹرس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے ڈیو مونیٹائزیشن. یہ ایک چیز. دوسری چیز میں ہم بات کریں گے, عظمت صاحب ہیں کال پہ, ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر دوسری بات پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی عظمت ستڑی مشائی. ہیلو عظمت, لازم آواز نہ ورزی. سو ہم واپس آپ کی طرف آتے ہیں کہ دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں. جی دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ کو لوکل ہیروز چاہیے, آپ کو ایسی آڈینس چاہیے جو آپ کو پسند کریں. اس کا ایکچولی شوبز از آل اباؤٹ دس از یو نو ہیلدی پارٹ آف شوبز از دس دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ یور سیلف نون, ریکگنائز. تو اب اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ اسٹار بن بھی جاتے ہیں, یو نو, سو دیٹ ڈزنٹ پے آف ان یور لوکل کمیونٹی, یو نو. تو آپ کو ایک پروجیکشن دیتے ہیں, a relevant projection from relevant market, you know. تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے. So what we are dealing with, we are creating avenues for monetization, due monetization I would say, and then you become local heroes, you know. So یہ دو چیزیں ایسی ہیں, and I think this is enough to attract you towards your platform. پاکستان میں بہت ہی منیمل اس چیز کو دیکھا گیا. What happened, you know, digitization ہوئی 2014 سے, ایک بہت بڑا boom, you know, sort of coming up. اب ہو رہا ہے ای کامرس میں, we have seen lot of growth, you know, food delivery پہ you see lot of growth, then grocery delivery پہ آپ دیکھ رہے ہیں. But there is not much focus on media, entertainment. And what we have seen over the COVID years as well, 2020 when we started off and 21, جو resilience show کی ہے وہ 2-3 sectors نے کی, ایک food and entertainment. اور unfortunately پاکستان میں ڈیجیٹل ایرینا میں انٹرٹینمنٹ پہ کام بہت کم. So what that is the gap which we are trying to bridge off actually. صحیح دا. او ٹی ٹی منگا ہندوستان کی من موضوع کا نا, آگے د پارا ډیر ریالټي شوز او ډیر سیریز او هغه نو چونکې ما ته او ټي ټي باره کې ما د او ټي ټي بیا ځکه چې هغه خپل چینلز باندې ټي وي چینلز باندې لګه, اوس ټي وي چینلز چې دی هغه خپل پروډکټ چې کوم دی هغه او ټي ټي لوړی دي, نو هغه پروموشن د باره پروموشن ری چې نو زب دا پروګرام بدی چینل باندې کله راځي, نو هغه وی چې دا خو او ټي ټي باندې
اوس هغه پورا یو کیسه شروع کړي نو آیا دی مخکې شروع کړي دی په دې باندې کار کړی دی او ټي ټي صدا د نیټ فلیکس خوندګي سدي چې الترازی یا دی کی صرف د ټي وي پروګرامز کیږي دی کی فلم دا لګ منګ توای او ټي ټي چې کوم دی د دې په تاسو لګي وړ کې ونده کې ډیفینیشن درکمه او ټي ټي سټانډز فار اوور د ټاپ ٹھیک شو جی د دې لګ ک تاسو بیک هیستوري وګورئ نو هغه دا وجي چې تاسو کم کانټینټ یا کومه دا سکرینینګ شیزونه چې کوم دي دا تاسو په انټرنیټ باندې شو صحیح ده ټیک شو جی لکه یو خو تاسو کنونشنل ټي وی وکنه جی چې بس هغه انټینا په تھرو باندې او تاسو دغه سټریم کو بس رااله ټیک شو جی بیا تاسو دا بینډ ویډ ته دا شیزونه رااله دا انټرنیټ والا او دا شیزونه نو هغه سره چې کوم دی تاسو دا سونم چې موویز دي یا کانټینټ ته هغه تاسو په انټرنیټ باندې شو ها that has been used for the internet bandwidth او پاغي باندې تاسو ټول دا خو د دې یو ټیکنیکل سایډ شو اوکې شو بیا تاسو نتفلیکس چې کوم دی هغه یو ریولوشن دا راوستو چې چا سره ټایم نشته او چې زه سینما ته لاړ شم یا زه کنونشنل ټي وي وګورم یا وته کینم دا موبایل تاسو سره رالو دا نور پیډز تاسو سره رالو په دې کې بس زه په خپل مرزه باندې قتل غواړم خلکو چې دا ټرند وکړو سپیشلی نتفلیکس او امازون بیا رستو رالو نو هغه الته ټول لغه توجه شفت شو چې تاسو څومره موویز جوړیږي ویب سیریز جوړیږي دا ویب سیریز او ریالټي شوز او دا چې کوم د خو بیا د دې سیګمنټ سره رااله دا چې کله تاسو د او ټي ټي پلیټ فارمز شروع شو زیاتره اوکې ٹھیک شو مخکې مو دا ډېر مخکې راغلی خو دا چې دې طرف ته بیا شفت اوور زیات شو که تاسو دا نوٹ کړئ جی په فار ایگزامپل دا مشهور چې کوم ویب سیریز دی تاسو انډین واچوي یا نور بهرنیم تاسو چې وګورئ نو په یوټیوب باندې دا غي چرته یو اپیسوډ یا دو اپیسوډ یا کایند اف ا ویری سمال ټیزر چې کوم دی هغه راشي یس ټیزر راځي تاسو ځان سره انګیج کی یس ټیک شو جی او بیا تاسو ته وایي چې راځي اوس او ټي ټي الترس یس تاسو جی هغه اصلي مونیټایزیشن چې کوم دی کنه هغه دیٹ کمز فرام دیر تاسو مارکیټینګ خو دلته وکړئ یو آر یوزینګ آل یور سوشل میډیا اینڈ ادر چینلز فار یور مارکیټینګ بٹ د مین تھنگ از چې چرته تاسو ټیلنٹ چې کوم ځای نه مونیټایز کوي لګیا وي دیٹ از دیٹ او ټي ټي پلیټ فارم ٹھیک شو جی نو ماډل هماغه دی څنګه چې نتفلیکس او دا ټول کوي دغه رنګ مونږ هم کوو لګیا یو او بس څنګه چې د ما د دوړو مرګورو دغه ک پارټنرز مې ډیفاین ک چې مونږ د نیش چې کوم دی دغه والا د زموږ ټیلنٹ والا همغه کریټ کوو لګیا یو چې چاته موقع نه ملایويږي لګیا د نتفلیکس ته رسیدو ته یا تاسو ته یو خبر په دې منځ کې وکما چې مونږ ته داسې سکرپټس راغلي دي چې تاسو به حیران شئ literally they are Netflix material مطلب موږ سره دومره ټیلنٹ دی ټیک شو کنه جی خو بد دا چې زموږ کار وسوم دا دی چې د پاره رائټ پیپل رائټ ریسورسز دا ټول چې کوم دی دا موږ کمباین کو and we make a good project out of it نو دا چې ټول د او ٹی ٹی تاسو راځي. اچھا ذیشان صاحب آپ نے بات کی کہ چونکہ کلچر ہیں چاہے وہ سندھ ہے بلوچستان ہے کے پی ہے تو کلچر بہت ہمارے رچ ہیں ٹھیک ہے میوزک کے حوالے بہت تو لینگویج کا کیا سین ہوگا اس میں کس لینگویج میں کام کیا جائے گا ہاں یا وہ پھر سب ٹائٹل ہوں گے اس کے ساتھ کیا دیکھیں جی شروع میں تو ہم اردو کو ہی ایز اے نیشنل لینگویج ہی پروموٹ کریں گے اوبیسلی وی آل نو کہ اردو کا یہ اپنی ایک وہ ہے لیکن پھر ہم کلچر ٹو کلچر لینگویج ٹو لینگویج بھی سوئچ کریں گے ٹو دا پروونسز علاقائی جو ٹیلنٹ ہے جو لوکل ٹیلنٹ ہے جو اس ایریا کا یا اس صوبے کا یا اس شہر کا یا اس کا جو تہذیب ہے یا اس کی ہسٹری ہے اس کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے along with the مین اسٹریم. تو جو آپ نے بات کی ہے یہ انکلوسیوٹی کی طرف جا رہی ہے کہ انکلوسیو ہیں ہم لوگ انکلوژن کو پروموٹ کر رہے ہیں. انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹیلنٹ ایسے ہے جو کہ ٹی وی پہ تو آ رہا ہے دکھ رہا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ جو لوگ مین ہیروز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں آج کل کتنے ہیں مطلب چند ہی ہیں نا انہیں کوئی موقع مل رہا ہے وہی بار بار اسکرین پہ آتے ہیں چاہے وہ مین اسٹریم ٹی وی ہے یا وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں. اسی لیے میں کم آ رہی ہوں صرف 5 دن ہفتے میں. تو انکلوژن کا مطلب یہی ہے انکلوسیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو انسنگ ہیروز ہیں جو جن کے پاس ٹیلنٹ ہے جن کے پاس اسکل ہے دے وانٹ ٹو شو کیس دیئر ٹیلنٹ. صحیح. تو دس از دا پلیس فار اٹ. وی ٹاک اباؤٹ یو سلوگن کیوں ہے وہ اسی لیے ہے انکلوژن کی طرف ہی. صحیح. تو انکلوسیوٹی کا مطلب یہی ہے کہ جو صوبے ہیں آپ نے جن کی بات کی کلچرز ہیں لینگویجز ہیں ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے. اچھا اور یہ ابھی نیٹفلکس میں آپشن آتا ہے نا کہ آپ اس میں زبان بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کیونکہ اگر
پاکستان سے باہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آسانی ہو. ڈیجیٹل پلیٹ فارم یعنی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, تو ٹیکنالوجی آپ کو ہر چیز انیبل کر رہی ہے. ٹیکنالوجی کا یہی تو فائدہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے اگر اردو کا کوئی پروگرام آ بھی رہا ہے تو اس کو پشتو میں یا کسی اور ریجنل لینگویج میں اس کو ہم ساتھ سب ٹائٹلس بھی دے سکتے ہیں, اور وہ رن ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ابھی واپس آئیں گے نا تو میں یہی کہوں گی نا کہ جیسے کہ ایک مووی جو ہے اگر وہ انگلش میں ہے تو وہاں پہ آپشن دیں کہ آپ فرینچ لینگویج میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا رشین یا اسرائیلی اس لینگویج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس میں ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیدن کوئی ورکوٹ شانتی بریک کر لوں, واپس رسانے کی کو بخیر پختونخوا سرو سے. لیدن کو ویلکم بیک ٹو پخیر پختونخوا. اور بریک تتلون مخ کی, ہاں میں یہ بات کر رہی تھی کہ لینگویج کا جو ہے وہ کیا ہوگا, کہ اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر باہر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمارا کانٹیکٹ دیکھے تو شاید اس کو اردو بھی سمجھ میں نہ آئے, تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا, آپ لوگ پھر ڈب کر کے بھی اس جو بھی پروجیکٹ ہوگا وہ ڈب بھی ہوگا, یعنی سب ٹائٹل اس کے ساتھ ہوگا؟ جی جی بالکل. اس میں ہیومن ایلیمنٹ بھی ہے آف کورس, کی ظاہری بات ہے. وہ ڈب جب ہوا ہوتا ہے تو اس کی کوالٹی آف جو اس کی ٹرانسلیشن ہے سب ٹائٹلس وہ کئی گنا اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ظاہری بات ہے اس میں محنت چاہیے, اس میں ٹائم چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا ٹیکنالوجی انیبل کرتی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریئل ٹائم پہ اس کو ٹرانسلیٹ اور ڈب کر رہا ہے اور سب ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ وہ ریئل جو ورڈ ہے یا ریئل سینٹینس کو وہ نہیں کر پاتا. تو ٹیکنالوجی, لیکن یہ ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارا فوکس تو یہ ہے کہ اردو سے ہم اسٹارٹ کریں اینڈ دین وی اوپن اپ ٹو ادر لینگویجز. کیونکہ میں نے کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں پاکستان کی کلچر بہت ریچ ہے, اور اگر ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مزے کی اسکرپٹ آئیں کہ جو ہے ہی نیٹ فلکس کے لیول کی کہ مطلب اس پہ کام کیا جائے, تو ظاہر سی بات ہے اگر کام اچھا ہے, اسٹوری انٹرسٹنگ ہے, کلچر ہے اس میں, تو پھر باقی ملکوں کے لوگ بھی اسے دیکھنا چاہیں گے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ میں اگر کوئی اسرائیلی پروجیکٹ دیکھ رہی ہوں یا اگر میں ایران کا کچھ دیکھ رہی ہوں تو میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ اچھا ہے, اس کی اسٹوری اٹریکٹیو ہے, اس میں ہے کچھ نیا ہے. کیونکہ ہم یہیں پہ دیکھتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں, یکسانیت ہو جاتی ہے, لیکن ان کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا اس طرح. اچھا فیسٹیول بھی ہے آپ لوگوں کا, اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے بارے کے رہتا ہے. آپ میں سے کوئی بتانا چاہیے کہ ہمیں بیسکلی خود ہم دغه پروگرام وجي چې دغه ویډیوز راشي موږ سره دا ټول موږ دغه کو فاطمه جنا وومن یونیورسيټي راولپنډي کې چې کومه ده زموږ اکچولی ډیفرنٹ یونیورسيټیز سره دغه شوي دي, مو یوز شوي دي د میډیا ساينسز سره مو نور اوورال چې کوم څومره ټیلنټ ته هغه موږ ایکسټراکټ کول غواړو دي دغه فرام ډیفرنٹ یونیورسيټیز او دغه په ترو باندې امیچورزم او پروفیشنلزم چې څوک په دې دغه کې مارکیټ کې کار کوي لګیا دي. دی سره مونږه کنسیو ک بای د نیم اف نقش ډیجیټل فلم فیسټیول. ها ټیک شو جی. هغه مونږه فاطمه جناب ومن یونیورسيټي سره وکړو, مونږه چې کوم د ویری ریناؤنډ نیمز اف جیوریز چې کوم دی هغه مونږه ډیسایډ ک پای کې جمال شاه صاحب دی, اجاز ګل صاحب دی, مومنه قدوس د نرگس هاشمی, مطلب ا ویری ګډ بنچ اف دغه چې کوم د جیوري مونږ سره دے هیو کنسنټډ. ټیک شو جی. ها دې کې مونږه دوه دغه کې خو کیټګریز کې خو یو د شارټ موویز د پاره او یو ډاکومنټریز د پاره. اوکې شارټ موویز چې کوم دی هغه ډیوریشن مونږه دغه نه کې خو د 6 to 5 to 10 minutes. ټیک شو جی. او دغه چې کوم دی خو اټس ان اوپن دغه ټیم, مطلب که وړکیم راشي نو څه نو ایشو پکې نشته. ټیک شو جی. شارټ موویز خو هغه ټیم داسې جوړ شوی دی چې ایون هغه ستاسو په 1 منټ کې یا 2 منټو کې چې کوم دی ستاسو یو پوره سټوري لاین چې کوم دی هغې دغه کې ډیفاین کړي. او ډاکومنټریز له مونږه 6 to 12 minutes ورکړي دي, خو بټ اگین دیٹ از این اوپن هغه کال چې یاره څوک څنګه مونږ سره سبمټ کولی شي, خو دې نه زیات نه ایټ لیسټ. ټیک شو. ول چې هغه بیا شو کیس کول هم دي, او دې نه شاته چې کوم دی مونږه بیسټ اف د بیسټ چې کوم دی ټیکنالوجي یوز کړې ده, چې کوم دا ډیټا بیس مونږ جوړ کړی دی, چې کوم سرورز مونږ استعمالو, دیٹ از ټیکنیکل تھنګ. نو هغه ډاکومنټریز او موویز راځي مونږ سره سٹور دی, دا هغې مونږ یو کانټینټ بورډ جوړ کړی دی چې څه پکې مونږ حصه یو, څوک پکې نور کریډیبل خلک دي, هغه انالایز کوي به, بیا به د جیوري چې کومه ده هغه به نور مخکې انالایز کوي, هغې بیس باندې به کمپټیشن چې کوم دی هغه مونږ انعامات ورکوو.
نو دا اٹس آل اباؤٹ دغه نیکسٹ ډیجیټل فلم فیسټیول او سو فار اٹ از رننګ ډېر زبردست روان دی. موږ تقریبا 23 to 25 چې کوم دی سبمیشنز شوي دي او ډېر ښه دغه پکې روان دی او پیشرفت دی. ٹھیک صحیح ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جب اس میں ڈاکومنٹریز اور شارٹ فلم جو ہے وہ سینڈ کریں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ان کو تو ڈیفینیٹلی ایک تو دو تین چیزیں ہیں جی. ایک تو اگر آپ پروفیشنلی دیکھیے تو جو جیوری عدنان نے ذکر کیا ہے سو دیٹ از ویری کریڈیبل. ان کا ایک فیڈ بیک ہوگا, ان کے ساتھ ان کے ورک شاپس ہوں گے 1-to-1 ورک شاپ جو ٹاپ ہوں گے. تو اٹس اے ویری بڑی ہی زیادہ لرننگ اپرچونیٹی ہے. یس. پھر وی آر آفرنگ کیش پرائزز, بیسٹ مووی, بیسٹ پروڈیوسر, ٹھیک ہے جی, وہ کر رہے ہیں. ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا جی اس کے اندر؟ ہمارے لیے ہوگا کہ ہمیں وی کین پوائنٹ آؤٹ امیجیٹلی کہ جی دس از دا ٹیلنٹ, وی کین سامنے آ جائے گا نا جی. سو اوبیسلی ایک تو یہ سی ایم پی انہوں نے ذکر کیا, ذیشان نے بھی ذکر کیا کہ ایک مارکیٹ پلیس ہے, بٹ دس از اے چانس ویئر وی کین انسٹنٹلی پک دا ٹیلنٹ اور انیشلی یو کین کک اسٹارٹ یور پروڈکشن. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جی ٹریفک جنریٹ ہونی شروع ہو جائے گی آرگینکلی. لوگ جائیں گے, انٹرسٹ لیں گے, آپ کی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے, سو جب یہ ٹریفک جنریٹ ہوتا ہے تو یو گیٹ رینون. سو یہ دو بیسیکلی ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فائدہ اس نقشے فیسٹیول سے. دیکھ کے بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پالیسی آپ بناتے ہیں, تو پالیسی میکر سے ہم پوچھتے چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ قطغن ہوں گے, جیسے کہ کچھ میں ڈریسز کی پالیسی ہوتی کہ اس میں یہ ڈریس آپ نے یہ رکھنا ہے, اس میں آپ اتنے جا سکتے ہیں, کوئی لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اس میں بڑا اچھا کوشچن ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہمارا کیونکہ ہماری ایکٹریس سینما میں پیٹ دکھا کے ایک بلاؤز میں ناچ رہی ہوتی ہے, وہی ہیروئن جب چینل کے اوپر ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے تو اس نے شلوار قمیض پہن کے دوپٹہ پہننا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ نیکسٹ ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کی بات کر رہی ہیں ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, دین وی گو ٹو دا پلیٹ فارم. اس ایونٹ کے اندر ہماری کچھ گائیڈ لائنس ہیں ریگارڈنگ ڈاکومنٹریز اینڈ ریگارڈنگ سبمیشن آف شارٹ موویز. اور اس گائیڈ لائنس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو لینگویج کا استعمال ہے جس میں ابیوسو لینگویج آپ کو جیسے آپ نے کہا, آپ کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا تھیم جو بہت زیادہ ریلیجیس یا اینٹی گورنمنٹ یا اس طرح کی چیزیں اینٹی اسٹیٹ نہ ہوں, تو وہ ہم نے اس میں ڈیفائن کی ہوئی ہیں. اور ظاہر بات ہے جو بھی سبمیشنز ہوتی ہیں ہم اس کو پہلے دیکھیں گے, اگر وہ اس معیار میں پورا اتر رہا ہے اس کرائٹیریا میں جو ہمارا اس کا کرائٹیریا ہے گائیڈ لائنس کے اندر ڈیفائنڈ ہے, تو تب بھی وہ پھر آن ایئر یا آن لائیو پورٹل پہ آئے گا. سبمیشنز تو ہو جائیں گی لیکن وہ آن ایئر جوری کے سامنے پہنچے گا نہیں پہنچے گا, پبلک تک جائے گی, وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ ایک پینل ہے ہمارا جس میں ظاہر بات ہے ہمارے جو ریناؤنڈ جوری جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ بھی اس میں ایک دے وڈ سے دیئر ورڈ ایز ویل. اب آ جائیں پلیٹ فارم پہ. پلیٹ فارم پہ بھی ہمارا ایک بڑا ایک نیوٹرلائزڈ ویل بیلنسڈ انکلوڈنگ آل واکس آف لائف, اکیڈیمیا ہے, سول سوسائٹی ہے, اور بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو اس میڈیا سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کو ہم نے انگیج کیا ہے کہ وہ پلیٹ فارم پہ ایک جسے کانٹینٹ مینجمنٹ بورڈ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھے گا, پرکھے گا, کوئی بھی, چاہے وہ ریالٹی شو ہے, چاہے وہ شارٹ موویز ہیں, چاہے وہ ویب سیریز ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, وہ جو آپ نے کہا کہ ناچ گانا ہے, کچھ بھی ہے, وہ اس کے اندر سے گزرے گا اس معیار سے, تاکہ میک شور ہو جائے کہ کوئی ایسی چیز آن ایئر نہ جائے جس میں ہمارا کوئی کلچر والا ہرٹ ہو جائے, کوئی ریلیجن والا ہرٹ ہو جائے, کوئی اینٹی گورنمنٹ اینٹی اسٹیٹ کوئی چیز نہ آ جائے. تو وہ ایک بڑا ویل بیلنسڈ ویل کانسٹیٹیوٹڈ ہمارے پاس ایک بورڈ ہے جو کہ کانٹینٹ مینیج کرے گا. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ لگ ایڈیشن وہ پدې کې زه دا وکم چې ضروري نه ده چې موږ بالکل کنونشنل یو ټایپ ګایډ لاینز یا دغه موږ ورکړي دي. ستاسو په دې نور پلیټ فارمز باندې چې وګورئ نو ډېر داسې لږ هارډ کور قسم دغه ټاپکس هم راشي که نه جي, نو موږ هغه لږ ډېر دغه لینینسي ایښې ده هغه دې دپاره چې یار دغه لټ د ټیلنټ کم لایک مخکې ورځو کې ما یو د پروسټیټیوشن یو کریکټر و ما وکړو, بټ اٹ ډیپینډ دا یو ډېر سینسټیو ایشو دی, صحیح ده جی, په هغې باندې ډراما کول که نه, نو ما هغې باندې کار وکړو. بټ ایز این ایکټر چې ما کار کو چې اوکې ما ته کله ویلي چې داسې یو کریکټر دی, نو اوس لیک دا به څنګه وي, نو کله چې زه سکرپټ نه راغلم نو هغه سکرپټ رایټر او سکرین پلی داسې ده چې لایک هغه ته هغې کې داسې څه نه دي چې هغه ته فیملی سره نشي کتلی, هغه داسې څه نه دي چې پروسټیټیوشن باندې دی نو هغه داسې دی چې بډې ولګري یا داسې یو څیز که نه,
سیم گوز ود گنگو بھائی چې ټرو سټوري باندې دا نو هغه پورا فلم یې په پروسټیټیوشن باندې دی بٹ هغه کې داسې سین نشته دی چې هغه ته فیملی سره نشي کتي یا داسې یو سیز هغه نه دی کنه هغه دومره کمپوزډ سټوري دا دومره هغه جوړ کړی دی کنه چې لکه ما مخ کړو کې چاته وی چې تاسو ټاپک وګورئ سونه سنسټیو دی او تاسو بیا هغه فلمینګ وګورئ چې هغه سمره دا کړی دی ټول کمال هم دی ځکه چې تاسو دغه ډایرکټر څنګه دغه کوي یو امپلیمنٹ کوي یس او اکټر هغه سکرین پلی او یس پلی سونه دغه افیکټیو او لیک ګورئ چې تاسو چې دا لیوریج نو ورکوي دغه یو ټیلنٹ لا نو به مخکې څنګه راځي ایگزیکټلی دا ټاپکس چې کوم دی چې سو پورې مخې ته نه راځي او خلک دا اډریس کوي نه نو هغه اساس چې څونه سره سوشل اکټیویټیز او سوشل دغه کنیکشنز سره روان دي دا به موږ څنګه اډریس کوو یا ایگزیکٹلی هغه د دې پترو باندې موږ جی دا اس میں اگر آپ اجازت دوں جی دیکھیں پشتو بول نہیں رہے لیکن سمجھ بالکل آ رہی ہے کہہ رہے ہیں نا میرا جی ساری زندگی کوئٹہ میں گزری ہے کچھ تھوڑی فیملیرٹی ہے ٹھیک ہے جی سو دا تھنگ از دیکھیں یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے دیٹ از دا ڈیفیکلٹ پارٹ آف ایوری تھنگ یو نو ٹیکنالوجی از مینیجیبل ایوری تھنگ بٹ دس اس میں دیکھیے دو باتیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے کسی حد تک ایک نارمس سیٹ کر دی ہے صحیح یو نو بہت سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز آپ کے گھر میں ہیں آلریڈی سو دیر از اے بیسک اسٹینڈرڈ سیٹ ود ان فیملیز از ویل ایک چیز ٹھیک ہے جی دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کنونشنل میڈیا اس نے بھی بہت سے یو نو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہماری کوشش فی الوقت یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ گو بیانڈ دوز اسٹینڈرڈز جو چیز آلریڈی ایکسیپٹ کر لی ہے سوسائٹی نے وی شوڈ ریمین ود ان ابھی وہاں تک اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ایون دو کہ ہم پہ کوئی ریگولیشن کوئی لا اپلیکیبل نہیں ہے ہم کا مطلب یہ ہے کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ایٹ دا مومنٹ پاکستان میں کوئی ایسا ریلیونٹ لا نہیں اب ریسنٹلی کچھ منسٹری آف آئی ٹی کی گائیڈ لائنز ہیں بٹ دے آر ناٹ ریلیونٹ ٹل یو ہیو سرٹن نمبر آف سبسکرائبر اور واٹ تو ہم نے یہ بڑا اس وقت سادہ رکھا ہے دین ذیشان پوائنٹڈ آؤٹ کانٹینٹ مینجمنٹ بک ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ہم نے تھیمز کے اوپر چیک رکھا ہے اوکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پروگرام کے اوپر چیک کرتے ہیں تو وہ ایک سینسر کے زمرے میں آ جاتا ہے یو نو اینڈ ڈیجیٹل میں اگر آپ سینسرشپ کی بات کرتے ہیں تو یو آر گون ایٹ دا ویری اسٹارٹ ٹھیک ہے جی تو ہم نے تھیمز کو ضرور رکھا ہے کہ کوئی ایسی تھیم جو ہماری سوسائٹی میں ڈائجسٹ نہ ہو سکے یا ایکسیپٹ نہ ہو سکے دیٹ شوڈ ناٹ گو بیونڈ اس کا ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا اوبیسلی یو پٹ منی ٹو create content so why would you put money in something which would not be viable or you would potentially feel کہ یہ discard ہو جائے گی کسی نہ کسی جگہ پہ تو یہ ہے کہ جی very short answer یہ جو norm set ہو گئے ہیں we want to play in that room you know بل critics چکم دے خبر و خبرې کوي اخو دی اخو بکی I mean like نن سبا هم باندې یو ډیر ښه پروجیکټ چلیږي څنګه ما جی چې هغه کې ځینې ټاپکس را خودلی شوي دي هغه کې د غږ چې پښتنو کې یو دی هغه کې خو پرابلم دا دی چې کوم کریټکس دي هغه صرف ځینې پوینټس راغستي چې او دا خو نه کیږي او دا خو پښتنو کې داسې نو او داسې نو پازیټیویټي نه ګوري چې په هغه ډرامه کې په اول ځل سکھ کمیونټي چې کومه دا غوښونه پازیټیو با اصول هغه ښودلې ده صحیح ده څومره پازیټیو هغه ډیسنټ هغه ښودلې ده ښه پښتنو کې بیا دا په دې ډرامه کې ښیي چې ښځه څومره پاورفل ده د ثانیه سعید رول تاسو والے دا غنه ټول هغه تاسو لکه موږ لکه ځینې خلک د زمونږ د کلچر سره نه دي فیملر نو هغه دا و چې پښتني خو خو بالکل आवाज نه روزي نو تاسو د هغه کریکټر وګورئ تاسو هغه کې چې کومه سمیه ممتاز تاسو د هغه کریکټر وګورئ تاسو هغه کې ګلمینا ورکه نو ایو کریکټر چې کوم دی هغه ډیر زبردست ټول ډیر زیات پاورفل دي او دغه موږ دا بیریرز دغه کول غواړو کریټ دغه ماتول غواړو چې تاسو دې طرف تم د ویب سیریز او د نور طرفونو تم چې کوم دی کنه دا کنسیو کې او دې طرف ته راشه لیټس ډو دیٹ یس اوکے نو اوستا فیسټیوال کله د خیره سره اند فیسټیوال خو دې دغه د پبلک په ډیماند باندې اکچولی د امیچورز او د پروفیشنل چې کوم سره رالی دا موږ له کوم دغه ډیلی کو actually it was supposed to happen on the 25 مارچ باندې ټیک شو جی هغه پورې خدا موږ سختر نه پاس اختر نه پاس اوکے ګریټ موږ به ویټ کوو دا ډیر زبردست تاسو کاوشت او زم already لګیم ډیجیټل میډیا باندې سناسل کوم خو ان شاء الله تاسو سره
کولیبریشن کوم چې ان شاء الله موږ سره کولی شو دي کې نه پکا د چې دي کار وکړو. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ آئے. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ اگین د بلنې جی ډیره مهرباني. تھینک یو. لیدونکو ډیجیټل دور دی دا وخت همیشه دا خبره کوم چې ډیلی لیدونکو ناس یو غي دا وایي چې موږ دا کار کول غواړو خو پلیټ فارم نشته دی. پلیټ فارم شته دی, تاسو اپروچ وکړئ که تاسو کې ټیلنټ وي, هر د لیک د ایکټ د میوزک د لیکلو د تاسو کې ټیلنټ شته دی یا ډاکومنټري دا نو تاسو دا ګورئ نو تاسو د ټیم سره چې دی رابطه کولی شئ. اوس راکې مالا اجازت که ژوند خیر ان شاء الله سبا بیا تاسو سره ملاقات کیږي. په لوی الله مسپارم, د الله پامان.